بل طرف ته طالب خان موږ کوم موسمیات وایي چې په ملک په مختلفو علاقو کې به ګرمي چې ده نه به نورم وي او د باران پیشنګویي یې عموم کړې ده، خو د هغې لکه داسې څه ډېر دغې نشته دی. وایي چې یاره په میداني علاقو کې به موسم ګرم او خشک وي، اسلام آباد او ګیر چاپېره علاقه چې هغه به الود وي. طالب خان په موجوده صورتحال کې دلته کې د ګرمۍ صورتحال چې دا ډېر زیات تشویشناک دی او ټول خلک د ګرمۍ نه بلکې لومړي شروع ته عموم د ګرمۍ نه وکړه چې یاره فریاد دې وکړه. د سکولونو هم دغه صورتحال دی، په سکولونو کې عموم د ګرمۍ پوزیشن وو، زه ښځه چوټیانې خو پکې میلاو شوې، واړه خو زه کورونو ته شو. خو طالب خان په دې دوران کې دغه واړه چې دي نو دوی چې کوم هلکان دي هغوی د نیرونو ته مخ وکړي، لختو ته مخ وکړي، په دغې څیزونو کې لاندې او بیا چې دي نو په دغه باندې راشي لکه یختو دا تا چې کومه خبره وکړه په نور باندې کله کیني کله په اوبو کې ورپروزي، نو دې سره به خامخا د ډاکټر سلام خو بیا لازمي کې بل واړه چې دي نو هغوی په کورونو باندې شي، نو چې په کورونو باندې شي نو ایله چپس او څه شي ته نور یاد کړه ورسره وخت یاره آیس کریم او نور سیزونه دي، خو چپس نه دي. چپس دا چپس مثلا څه شي زما په نوم باندې چا چپس جوړ کړو مړه و چې چا برید غټ وي نو بریتو چپس او عجیب عجیب نومونه ورکړي دي په دې علاقو کې جوړیږي د دومره ماشومانو ګردې معدې کولمې دالون چې کوم ماشوم چپس دې څه شي لږ همدا راته ووایه. والله خو په پته لګي دغه ګوتې کې څه بند کړي وي او بس خورې او امچورې پکې چولي او څه څه څیزونه پکې چولي. زه خو دې میان د والدینو ته دا وایم خو ځان د تاوان نه بچ کوې نو چپس چې کوم نه په خپلو بچو نه نو دا دوی کنټرول کولی شي، دا والدین به کنټرول کوي. نه دوی کنټرول کولی شي، والدین کنټرول کولی شي، کنټرول کولی شي چې کور کې ولې الوګان روړي او د الو چپس له ورکي ټیک ټاک تی طاقت ورکي. ما و د صابر سره زموږ پروډوسر دی ناغوي ما ولې د پولې روړي دي پولې او کور کې مې ورته ښودلي چې کله ماشومان څوک غواړي نو پولې ورته کېږدو خوږې مې او داسې مې دغه شانتې آیس کریم چې کوم دی کور کې مې سوانچې اغوستې دي او د ګوړې شربت پکې واچوم ډکې پکې واچو او د ګوړې اورجنل ګوړې او د هغې شربت چې کوم دی هغې نه ملی جوړ شي هغه ولې ورکو. کور کې به ډېر څه به دغه کېږي پرچ چې چا کوي که نه چې چا کره پرځي خو بار په دکاندارانو کې زه دکاندارانو ته مریان یم چې تاسو دا چپس خرڅئ او دا د خلکو لوړی نو بالکل پې کنټرول کېږي. خو پرونه خبره ته کوم هسپتال یو پلار راغی لوره راوستې وه زه هسې هغه الټراساونډ مشین ته ورغلم هغه ډاکټران یې الله دې عزت وکړي زمونږ په وجه باندې هغه ځای ته راغلي دي نو کله کله زه ورځم او سلام ورکو یو ډاډګیرنه هم ورکو. سبا به چې کوم دی نو فیمیل ډاکټره به سبا د څلورو نه واله تر ماسخوتنه پورې ناسته وي. هلته کې یو پلار راغی نو هغه لور ته ډېر زیات پریشان و. ما ویل الله به خیر کړي ته څه کې نو هغه هم د دې چپسو سره چې کوم دی هغې کې زخم راغلی او زخم سره بیا پیپو نو هغه وي یو څو ورځې مخکې مې زوی وفات شوی دی د زوی هغه صدمه مې لا اوسه پورې په دې غړه پرته ده نو د لور ته ډېر زیات پریشان یم او صرف هغه بس یو ډاکټر له لاړو بیا بل ډاکټر له بیا بل ډاکټر له بس په ډاکټرانې ګرځوه دې کې هغه کمزوري شو هغه وفات شو. نو مرګ حق دی خو لکه احتیاط هم سنت دی چې تا نه دا زخریله څیزونه خوري په دې بازار کې خرڅېږي دا فیکټرۍ چې کوم دی په دې علاقو کې دا چپسو دا فیکټرۍ دي خو به ډي سی وی سره خو دا بل څه غم دی که نه یا ورسره د پولیو غم دی یا ورسره د اګزام غم دی. نو تا ته دې پته وي چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا تقریبا په خدای خبر په څو ضلعو کې د پولیو وایرس چې دي نو هغه پکې اکټیو دي ښکاره شوي دي نو هغه څیز خو هم څه پیدا ونه کړه هغې باندې څونه خلک هم مړه کړل نو څومره فوکس چې پې دی څومره دغه چې پې دی کار پې روان دی نو په کار ده چې هغه څیز خو کنټرول شوی وي که نه هغه څیز خو هم واپس سره دوباره شو نو بیا پیدا شو کړه د دومره کمپین څه پیدا وکړه د دومره تاوان څه پیدا وکړه جاني مالي د دومره هر څه پیدا وکړه چې صورتحال یې دغه